هیمرایډز څوک ورته پیلز وایي، هیمرایډز ورته هم وایي، او اردو کې ورته موږ وایو چې دا بواسیر دي. نن بواسیر باندې ویډیو کوو چې دا څه دي. چې کله هم د پاخانې کوم ایریا چې ده چې په کوم باندې پیسز د باډي نه اوټ کېږي، کوم لاست ایریا چې ده چې په هغې باندې دا اوټ کېږي، نو دغه ځای کې زموږ سره بلډ ویسلز دي. چې کله هم بلډ ویسلز مطلب رپچر شي یا د دې نه بلیډینګ وشي یا وپړسېږي، نو دې ته موږ اصل کې وایو دا زموږ سره هیمرایډز دي. یا دته څه محسوس کېږي چې یاره څه لیمف نوډ دی، څه غوښه غونته دته محسوس کېږي دې مریض ته، نو دې ته موږ هیمرایډز وایو. اوس هیمرایډز موږ وایو چې یاره د دې سیمټمز څه دي، د دې وجه څه ده، ولې خلک بیماریږي او د دې علاج څه دی. اولنی راځي موږ سیمټمز ته. انسان ته به څنګه پته لګي چې ماته بواسیر دي، یا یو مریض ته به څنګه پته لګي، یا به موږ څنګه پته لګو چې یاره دته بواسیر دي. اولنی دا کوم مریض چې دی چې دی کله کیني یا د پیسز دپاره کیني واشروم کې، یا هسې دی په ځمکه باندې کیني، نو د کوم دغه ایریا چې ده نو دا به خوږېږي، درد به کوي، دته به درد فیل کېږي، پین فیل کېږي به. نو یو پکې دا خبره شوله، ټیک ده. بله کومه ایریا چې ده په دغه ایریا کې به دته خارښ محسوس کېږي، ګریږي غونته کې به، نو دا زموږ سره یو سیکنډ سیمټم شو. بل دته به دلته په دې ځای کې چینجز فیل کېږي چې یار دلته څه چینجز شته، مطلب دته به یو لیمف نوډز غونته کې محسوس کېږي، یا داسې دی به چې بلیډینګ کېږي، یا داسې نور څه به دته محسوس کېږي چې یاره ماته دا مسله ده. دا زموږ سره د دې کامن سیمټمز دي. اوس د دې موږ وجو له راځو چې د دې وجې اصل کې څه دي، څه وجونه دا خلکو ته کېږي چې د هغې نه خلک ځان محفوظ کړي. اولنی دا چې دا فیملی هسټري هم کیدی شي، مطلب تره کې دی، ماما کې دی، نیکه کې دی، نیا کې دی، داسې فیملی هسټري روانه ده، هغه د هر یو نه بل ته منتقل کېږي، هغه ته بواسیر کېږي. بل سیکنډ چې ده پریګنینسي ده، د پریګنینسي سره هم ډېر زیات کېږي، دا سره غټه ځکه دې سره بیا زوري تکلیفي دردي هغې سره کېږي. بل په تړ نمبر باندې چې کوم خلک فایبرز نه استعمالوي، د فایبر انټیک د هغو ډېر زیات کم وي، نو هغو کې هم بواسیر کېږي. یا داسې چې کومه میوه ده، ویجیټیبلز دي، دا نه استعمالوي، همیشه هارډ فوډس چې څومره هم دي هغه خوري، یا سپایسي فوډ چې دي د هوټلو خوراکونه شو، دا پکې ډېره زیاته وجه ده. بل کم دي چې د اوبو کمی ډېره زیات راشي، چې څوک اوبه کمې استعمالوي، د کم اوبو د لاسه هم کانسټیپیشن جوړ شو، د کانسټیپیشن نه بیا هیمرایډز بار بار جوړیږي. یو پکې مین وجه بله کانسټیپیشن دی، او ډایریا هم ده، چې د چا خېټه مقمي سخت دی، د هغې دپاره دی هر څه استعمالي خو نه کېږي، یا فوډز داسې خوري چې د بار بار کانسټیپیشن کېږي، خېټه یې سخت دی، دې د وجې نه هم کېږي. یا یو بل پیشنټ دی چې د ده خېټه هم خرابوي، په مخه د ده خېټه خرابوي، دی د دې سره زور کوي، نو دغې ایریا چې کوم ده دا انفیکټډ شي، نو دې سره هم دی څه کېږي، بار بار بیماریږي، او دا مسله ورته بواسیر دا جوړېږي. بل دا چې یو کس د ډېر زیات وزن کار کوي، مطلب وزن ډېر زیات چوتوي، بار بار چوتوي، مطلب دیاډیمار خلک شو، یا داسې چې وزن والا ډېر زیات کار کوي، نو هغوی ته هم دا د دې وجې نه هیمرایډز کېدلی شي. اوس د دې موږ ټریټمنټ طرف ته راځو چې یاره دې شارټ ټریټمنټ به څنګه کوو. نو تاسو دې دپاره هایډرکوین کریم استعمالولی شئ. بل د دې چې کوم ځای کې درد دي، خارښ یې، دې دپاره تاسو د لیډوکین کوم جیل چې دي دا هم استعمالولی شئ، په هغه ایریا ولګوئ، نو هغې سره هغه پین چې دي هغه فری شي. بل های فایبرز استعمالوئ، کوم فایبرز والا فوډ چې هغه ډېر زیات استعمالوئ. کوم چې د اوبو استعمال دی دا ډېر زیات کوئ، چې اوبه ډېرې زیات څښئ وای نو کانسټیپیشن به چېرته نه جوړېږي، چې کانسټیپیشن نه جوړېږي نو د هغې سره به هیمرایډز به چې های فایبر یو سړی استعمالوي، نو د هغه به چېرته هم دا مسله نه راځي. واټر انټیک چې دی دا هم ډېر زیات سیوا کول غواړي، چې اوبه تاسو بار بار استعمالوئ، ډېر استعمالوئ، نو دې سره به دا مسله کلیر کېږي. کوم چې سبزي ده، فروټس دي، میوې دي، دا څیزونه ډېر زیات استعمالوئ. کوم چې هارډ فوډ دي هغه ډېر مه استعمالوئ. او لاست کې زموږ سره اسپغول چې کوم دي د هغې استعمال کوئ، نو چېرته هم تاسو ته بواسیر نه جوړېږي. ډېر کسان داسې دي چې یو پېر بواسیر ښه شي، یو څه وخت وشي بیا راشي، د هغې وجه هم دا دی چې هغه دا فوډز نه دي، دا نه ایوایډ کوي، هغه فوډز بار بار دی استعمالوي، او د هغې د وجې نه د خېټه بار بار داسې سختېږي، یا ویجیټیبل نه استعمالوي، نو هغې ته دا مسلې راځي. او لاست چې یو سړی بار بار هم دا کوي او نه کېږي، نو تاسو بیا د کوم سرجري والا ډاکټرز چې دی د هغه سره میلاویږئ، هغه بیا سرجري دې کوي. وداوټ سرجري چې کوم دی نو هغه بیا دا نه ټریټ کېږي. او دا کوم اول چې ما تاسو ته طریقه وښوده چې څوک په دې باندې عمل کوي، نو د هغه به چېرته هم هیمرایډز نه راځي، د هغه به د دې نه ریلیف کېږي، په خپله به دې څیزونه په خپله ښه کېږي. خو چې کله هغه دا فوډز استعمالوي، ګډ وډ خوراک استعمالوي، نو بیا خو د ښه کېدو چانسز ډېر زیات کم وي، او هغه بیا اټلاس سرجري طرف